بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. نن زموږ موضوع دا چې کله په سعودي عرب کې یو پاکستانی وفات شي، نو دا پاکستانی به مونږ اوس څنګه خپل آبائی وطن، خپل پاکستان وطن ته منتقل کوو. څنګه چې سړی راځي سعودي عرب ته، نو هغه په یو طریقه باندې راځي، په یو قانوني لار باندې راځي. همدغه رنګه به دا وفات شوی سړی به هم په یو قانوني لار باندې واپس ځي. لپاره یو خپل ترتیب دی، یو خپل قانوني لار ده. تاسو ان شاء الله که زه په دې ویلاګ کې هغه وایم، او دا ویلاګ ضرور شیر کې دا ملګرو سره، کوم ملګری په سعودي عرب کې موجود دي، وخت یې رہی خدا نه خواست هغوی سره کله هم دا وی ملګری وفات کیدی شي، او هغوی بیا د دې څه ضرورت او د پیښېدی شي. ټول نه پهله کله چې تاسو سره په دیره کې یا په ورکشاپ کې یا په هر ځای کې تاسو ملګری وي، رور بای وي، څوک هم وي، او هغه وفات شي، نو پهله کار دا چې ته به هغه لا ګوتې نه وړې، ته به هغه ټچ کې نه. که تا چېرې هغه میت ټچ کو، دا به ستا دپاره انتهایي غټه مشکل جوړېږي په سعودي عرب کې. لہذا په دې کې به احتیاط کې، میت له به ګوتې نه وړې. ته به فوراً به ته کال میلاو کې پولیس ته، چې کوم ته په عربۍ کې شرطه ویلې کېږي، هغوی ته به ته کال وکړي. د هغوی نمبر ته اوس په سکرین باندې ښکاري. هغوی ته به کال وکړي، هغوی ته به خپل ځای وښیي، زه فلانکي ځای نه خبرې کوم، فلانکي کس فلانکي نوم مې دی، او دلته کې موږ سره یو میت شوی دی، یو مړی شوی دی. هغوی به راشي او هغوی به ځان سره امبولانس والا هم راولي، کوم چې اسعاف ویلې کېږي، هغه د هغوی کار دی. ځان سره به هغه راولي او ستاسو میت به هغوی په خپل تحویل کې والي، او ځان سره به ستاسو میت یوسي. خو تاسو په دغه دوران کې دغه شرطي والا ته یو خبره کوئ چې پلیز تاسو دا زموږ میت یوسئ سرکاري مستشفې ته، مستشفه وي اسپتال ته، هاسپټل ته وایي. د دې دا فایده وي چې هلته کې هغې باندې اخراجات نه راځي. عبدالعزیز اسپتال او ملک فهد اسپتال دې کې چې هر یو ته وړي، دا یې خوښه ده. خو پرایویټ ته به ګورې هرګز نه وړي، ځکه چې پرایویټ تاسو کله یوسئ، نو هلته کې به بیا پیسې ورکوئ، د یو ورځې به خپل چارج جمع کوئ په ریالونو کې، نو هغه انتهایي ګرانه ده. بیا تاسو چې کله میت منتقل کړي، تاسو میت به هغلته کې به د هغه پوسټ مارټم وشي، د هغه به مکمل تصدیق وشي د څه د وجې نه وفات شو، څنګه وفات شو. چې کله هغوی مکمل تصدیق وشي، مکمل معلومات هغوی ته ملاو شي، بیا به ستاسو میت په هغوی ځان سره جمع کړي. یعنې وره کې به چې کوم کې میت نه خرابېږي، ستاسو میت ځان سره هغوی جمع کړي د پوره انویسټیګیشن نه پس. میت رور، پلار یا زوی چې کوم خوني رشته وي، هغه په سعودي عرب کې موجود وي، خو بیا هغې نه پس چې کوم سټپ راځي، وکالۍ والا کوم چې پاکستان کې جوړېږي، د هغې ضرورت نشته، ځکه چې دی الډې د خپل رور وکیل دی، د خپل زوی وکیل دی، یا مور هم وي، ټیک دی. که چېرې ده دلته کې دا کسان نه وي، که تره زامن وي، ملګري وي، نو هغه دوی وکیل نشي کېدلی په دې ځای کې، بلکې دوی به فلفور رابطه کې پاکستان سره، او هغلته کې بیا به وکاله جوړېږي. هغه به لاړ شي کچارو ته. چې کله لاړ شي کچارو ته، کچارو کې به په سټامپ پیپر باندې هلته کوم باندې کسان ناست دي کچارو کې، چې هغوی سره ملو شي، او دغه رنګه وکاله جوړومه، عرب کې یو میت شوی دی، تاله به هغه یو فارم ولیکي، یو فارم باندې ډک کړي، او سټامپ پیپر باندې د مکمل تفصیل ولیکي، د هغه میت نوم ولیکي، د هغه پاسپورټ نمبر به ولیکي، د هغه شناختی کارت نمبر به ولیکي، هر څه به هغه ولیکي، او تا به ساین والي، او ستا نوم ولیکي چې دا فلانکې دا دغه میت دلته کې وکیل دی، موږ سره وکالت کوي، او دوه ګواهانو دستخط یې پرې وکړي، او بیا به هغه دله سټمپ ولګوي چې او دا واقعي زموږ پاکستانی شهري دی. بیا هغه وکاله څوک په پی ډي اف باندې یا به څوک ایمیل کړي، او تاسو به هغه دلته کې راوړئ. د سعودي عرب کې چې کوم پاکستاني سفارتخانه ده، امبیسي، تاسو به د هلته کې جمع کړئ. پاکستان وکاله راشي، تاسو به هغه وکاله فلفور امبیسي کې جمع کړئ، کوم چې په حي الرحاب کې اوس موجوده وخت کې ده. بیا هغې نه پس به تاسو دغه وکاله چې کله جمع کړئ، نو تاسو له به امبیسي والا یو لیټر تاسو ته ایشو کړي، تاسو به یو لیټر جاري کړي، او هغې کې به د هغې ستاسو د وکالې تصدیق شوي چې هغه دا وکاله د یو پاکستاني وکاله ده، او دا خبره ټیک ده، هغې به تصدیق وکړي. تاسو به هغه وکاله راوالئ او را به شئ پولیس آفس ته. پولیس چې کومه تانه وي متعلقه، کوم ځای کې ستاسو میت شوی دی، د هغه ځای متعلقه چې کومه تانه وي د شرطې والا، تاسو به هلته کې ورشئ، او تاسو به هغه د هغه وکاله او هغه د امبیسۍ لیټر به تاسو جمع کړئ. چې کله تاسو هغه جمع کړئ، نو تاسو له بیا شرطي والا یو بل لیټر درکړي، هغې کې به هغوی تصدیق وکړي چې او دا لیټر موږ سره راغلی دي، او دا هم د پاکستاني امبیسۍ نه راغلی دي. چې کله تاسو له شرطي والا لیټر جاري کړي، تاسو هغه لیټر به یوسئ مستشفې ته، اسپتال ته، چې کوم ځای کې ستاسو میت جمع شوی دی، تاسو به هلته کې یوسئ. کومه چې ملک عبدالعزیز والا مستشفه وي، اسپتال وي، که ملک فهد والا وي،
یا پرایویټ ته هر کس موړ ځکه چې پرایویټ کې تاسو نه ډېر غټه پیسې به اخلي سرکاري ته یو څه ال دې تاسو نه 1 روپۍ هم نه اخلي او سره لیټر جمع کوي مستشفی سره مستشفی ولا تاسو لا یو بل لیټر درکې لیکنامه یو صحیح کارګو تا چې کوم کارګو کار در چې تاسو د مسجد با منتقل کوي کارګو والا هغه له تابوت اغم فکر هغه کوي د غرنګي د هغه چې کوم نور ټیکټ ته ابول هغه کوي خو تاسو نه کارګو ول دي پیسې پیمنٹ اخلي باقي چې څومره هم افیسز دي ک پولیس دي ک امبیسي دي دیګر دي هغه تاسو پیسې نه لګي کله چې تاسو کارګو ته هر یو سي ډاکومېنټس د امبیسي والا لیټر پولیس والا لیټر شرطي والا او وکاله پاکستان والا تقریبا هغه ټیم مناسبت سره خو اندازې مطابق 5000 ریال پورې خرچه راځي 4.5 5-6000 پورې هم کوي په کارګو کې تاسو به واپس تاسو لږ یو بل لیټر درکې تاسو به هغه لیټر بیا راواله تاسو به راشي اماره مکه ته اماره مکه یو افیس ته یو ځای دی تاسو دغه لوکیشن په ګوګل کې سرچ کولای شئ په هر ځای کې خپل وی تاسو کله اماره مکه ته ولاړ کی تاسو به دغه ډاکومېنټس د وکاله امبیسي والا تصدیق نامه پولیس والا تصدیق نامه مستشفی والا تصدیق نامه او کارګو والا تصدیق نامه تاسو د پنځه واړه یو سي اماره مکه ته تاسو دا ډاکومېنټس حواله کوي د میت پاسپورت وی یا اقامي کاپي وی تاسو به د هر ډاکومېنټس کم سے کم سلور کاپیانې خامخا کوي او تاسو به په موږ ډاکومېنټس نه په موږ ټیم تاسو نه پی ډی اف کې تصویر هم اخلي تاسو سره محفوظ پروت وي ډاکومېنټس یم کې اماره مکه سره اماره مکه یو مین افیس دی تاسو ډاکومېنټس په اماره مکه والا فیکس مطلب څنګه چې ایمیل کومه یا واتس اپ کو چاته غنګي یا فیکس هم یو ذریعہ د سیز لیګلو د میسج لیګلو تاسو د ډاکومېنټس په فیکس کې محافظ جده دا د مین پولیس سټیشن هډ افیس ته نو تاسو کله دی ډاکومېنټس تاسو فیکس کې یا هغه د سند کې هغه د اولی کې محافظ جده والا تاسو 24 غنټې پس ورشي محافظ جده افیس ته تاسو له هغه یو بل لیټر درکې تاسو هغه لیټر بیا واپس راوړئ کارګو ته چې تاسو کارګو ته لیټر راوړئ او کارګو ته تاسو هغه لیټر جمع کړئ نو کارګو والا به تاسو له بیا اخیری تاریخ درکې تاسو فلانکی تاریخ باندې تاسو مریض منتقل کوو فلانکی تاریخ باندې فلانکی ټیم باندې او فلانکی ایرلاین کې د فلانکی ایرپورټ نه نو که تاسو سره تاسو هم خپل ځان له ټیکټ اوکې کوي نو ځان له تاسو د فلانکی ایرلاین ټیکټ اوکې کوي ځکه چې مې موږ باغ ایرلاین کې تاسو نه وړو که تاسو سره نه ځئ تاسو صرف ایرپورټ په ځای تاسو خپل مسجد هغه د کې ایرلاین والا ته حواله کوي تاسو صرف تصدیق د ځای سره ځکه تاسو سره د دې کې ټول کار کړی تاسو سره اخیره کې خامخا ځای ټیک شو چې کله تاسو هغه سره مکمل ډاکومېنټ جمع کې کارګو والا سره نو تاسو چې کله وخت راشي نو تاسو بیا خپل مسجد یو صحیح منتقل به کې پاکستان ته او پاکستان کې به هغه سړی دا مسجد ریسیو کوي اخلي با چې کوم سړی وکاله جوړ کړي په پاکستان کې سړی د پاکستانی د دې کس مسجد د پاره وکاله پاکستان کې جوړ کړي وي دا پاکستان کې مخکې موجود دي هغه دغه تروي کروري وي مامای وي ملګری وي کزنی وي د به هغه ریسیو کوي ځکه چې وکاله د پنوم باندې امبیسي نه با 27 ریال ملاوي کې د دې مسجد د خرچې لپاره د اورل لپاره واغې بس لګمنډه وهل غواړي او تاسو به د هر ډاکومېنټ سره کاپیانه وباسي او بیا به تاسو اخر کار د مسجد کله منتقل شي نو هغه نه بس بیا تاسو کاروي ټول ختم شي